ګرانو کتونکو سلامونه مې قبول کړئ. دا ټیم زه د خپل کلي یو سایډ چې په هغه کې زموږ د کلي یو ښکلی خوړ بهیږي هغې ته راغلی یم او چونکې دا موسم ډېر زیات ښکلی دی، بارانونه ډېر زیات شوي دي او سپرلی چې کوم دی هغه تقریبا په تېرېدو باندې دی ځکه چې ونو پاڼې ګورې کړي دي. او زه راغلم چې لږ د خپل هغه ملګري چې هغه ما سره د فیسبوک په لیکه باندې ملګري دي یا هغه خلق چې زما د علاقې دي او هغه خپل ژوند په بهر ملک کې تېروي، نو ما وایي چې زه لږه شان ویډیو د هغې دپاره جوړه کړم چې هغې وګوري چې یاره د کلي څومره ښکلا ده او څومره مزه او څومره خوند کوي. یقینا چې یو تاسو به وګورئ چې ښکلې اوبه بهیږي او ډېره زیاته مزه کوي، ډېر خوندونه ترې مونږ اخلو. خو د بده مرغه افسوس په دې خبره دی چې په ټوله دنیا باندې یو داسې وبا چې کوم دا هغه راغلې ده چې هغې د دې دنیا خوند پیکه کړی دی او خلق چې کوم دی هغه په یو ویره کې دي او په کار هم دا ځکه چې یو داسې بیماري ده چې هغه ډېر په اسانه باندې خورېږي او خدا نه خواسته که دا بیماري چېرته خوره شي نو د دې بیا په دې قابو بیا موندل بیا ډېر زیات ګرانه او د وس نه بهر خبره ده. دا مهال چې کوم دی تاسو د خوړ دا منظر ګورئ، ډېر ښکلې اوبه بهیږي. دې زموږ د وطن ښکلا نوره هم زیاته کړې ده او دا علاقه په دې اوبو باندې په دې شنو بوټو باندې په ورشوګانو باندې ډېره زیاته ښکلې ده. او زه د مخکې نه هم ما ډېر زیات ویډیوز کړي دي هغه خلق چې هغه مختلفو ځایونو ته ځي د سیل دپاره چې په هغې کې به زه ووایم چې یاره مري ده، کاغان، ناران، دې نه علاوه ضلع سوات چې واقعي هغه جنت نظیر وادیانې پکې دي. خو زما په خیال چې که فرض که موږ دیر پایین دا وګورو نو تاریخي هم دی او دې نه علاوه پکې د سیل ډېر زیات ښکلي مقامات دي، ښایسته ځایونه پکې دي او یو زوړ تاریخ هم لري. شاید تاسو کتاب ګمنام ریاست به کتلی وي چې هغه د دیر یو بهترین تاریخ پکې لیکلی شوی دی او د دې نه علاوه ډېر ښکلي ځایونه دي د سیل دپاره، تاسو راتلی شئ. خو د الله نه مو دا سوال دی چې الله پاک دې دا وبا ختمه کړي او دا حالات دې الله پاک ټیک کړي. چې دا حالات ټیک شي نو ټولو خلکو ته چې کوم دی زما د طرف نه دا خصوصي یو دا دعوت ورکوم چې دلته کې د هر پښتون کور چې دی هغه د هر پښتون حجره د هر پښتون کور دا هوټل هم دی، په دې کې به باقاعده خوراک هم ملاویږي او بلکې د دې نه علاوه به د شپې ځای هم وي او هغه ټورست چې هغه د دې علاقې لیدل غواړي نو هغې ته وایم چې یاره تاسو راتلی شي. خو الله دې وکړي چې دا وبا چې د ټوله دنیا یې پیکه کړې ده چې دا ختمه شي، د هغې نه پس انشاءالله دا علاقې به وي د دې خوند به باقاعده بیا په خپل ځای شي، ښایسته اوبه بهیږي او چونکې باران شوی دی دا اوبه لږ خړې دي او دې نه پس چې دا اوبه بیا شنې شي نو یقین وکړه چې ډېر زیاته مزه کوي. مخامخ ګوره دا وحید الله دی او چېرته په چکر باندې راوتی یاره ویم لامبلو او اوس چونکې موسم بدل دی لامبل په دې خوړ کې ډېر زیاته مزه هم کوي او خوندونه د دې نه زه خپله هم اخلم. ملګرو که دا ویډیو مو کتله نو زه یو ځل بیا وایم چې دا د ضلع پایین دارمال پایین کلی دی کوم چې په تحصیل بلامبټ کې دی، یو ښایسته کلی دی په هر لحاظ سره آباد کلی دی. الله دې وکړي چې دا کلی همداسې آباد وي، د دې کلي مشران، د دې کلي جرګه، د دې کلي حجره او جماعت همیشه دپاره یو روایات دي چې هغه یې قایم ساتلی دي او بیا هم تمه لرم چې د دې نوجوانان د دې را روان کل به هم د خپلو مشرانو په نقش قدم روان وي او جرګې، حجره، جماعت دا به آباد ساتي او منګه سیلګری
اکتوبریست چې دي هغې ته به موږ ویلکم وایو او دا چونکې یونین کونسل لاجبوک دی دې نه علاوه هم د سیل دپاره د شینغر په نوم باندې یو ښکلی ځای دی دې نه علاوه سر چنار په نوم باندې او ګیدړو سر په نوم باندې مختلف علاقې دي دیرن کنډو په نوم باندې ډېر ځایونه دي چې تاسو راشئ دا ځای تاسو کتی شئ یو جهان مننه ډېر مشکور یم چې زما ویډیو تاسو وکتله ډېره مننه شکریا دا منظرونه تاسو لږ شان وګورئ ډېره مننه جی دا چینار چې په پښتو ادب کې او یو لوړ مقام او نوم لري دا چینار او چینارونه چینې دا به انشاءالله آبادې وي او خوندونه ترې ډېر زیات اخلو الفاظ نه لرمه چې د دې ښکلا له د کومو الفاظو سهاره واخلمه ولې چې ځکه چې زما الفاظ نیمګړي دي د دې ښکلا د بیانولو دپاره او د کیمرې سترګه هم زما په خیال داسې ښه هغه ویوې ښه نه ده راخیستې ځکه چې موسم داسې دی چې په کیمره باندې ښه په نظر نه راځي که تاسو په خپلو سترګو ووینئ نو شاید چې ډېر زیات به درته ښکلي ولګي او ډېره مزه به درته درکړي یو ځل بیا یو جهان مننه د ویډیو کتلو مشکور یم جي سلامونه